زمون خلق اکثر وی زمون پر رزق کی برکت نشته ګټه وټه ډیره کوو خو برکت پکې نشته نو په حرامو کې ګوره برکت نه ښه حلالو کې الله برکت اچي لګي به برکت پکې او چې حرامي نو ګوره یاد ساتي ډېرې به بې برکتۍ انسان په پتم پوه نشي او ارسته نه لاړ شي او چې کم یو انسان کې د حلال او د حرامو امتیاز ني دغه انسان ګوره چرم الله ته نشي رسیدی ښه د دواړو جهان مبارک سردار ارشاد فرمایي وایي چې د کم انسان په ګېډه کې دا حلالو رزق پروت وي د کم انسان په بدن باندې حلال کپڑے وي د کم انسان هغه معاملات او روزګار او کاروبار د حلال وي نو کدغه انسان لږ عمل کوي لږ عبادت کوي دی به په الله ته نږدې کیږي او یو انسان به داسي چې دی به رد شپه عبادتونه کوي تهجدونه به کوي د به هغه عبادات په ډېر زیات وي خو لیکن د دغه انسان نه الله دعا قبلوي او نه ورله الله عبادت قبلوي او نه الله تعالی ستړي قبلوي صحابه کرام عرض کوي د الله پیغمبره د الله پیغمبر یو انسان خو به ځان دومره ستړی کړی نو الله تعالی به د دې انسان د دې ستړي هېڅ بدله نه ورکوي رسول الله مبارک ورته وایي نه چې د کم انسان په ګېډه کې حرام پراته د دغه انسان الله تعالی نه دعا قبلوي نه ولا دعاګانې قبلوي نه ولا عبادت قبلوي نه ولا بل څه اعمال قبلوي چې په ګېډه کې حرام پراته حسن بصری سے بفرمایل وی د ولایت لپاره لومبنۍ پوړۍ دا ده چې د انسان نوړی دی حلالوي ځکه که یو انسان ټول عمر په مسجد کې پروت دی ټول عمر عبادات کوي ذکر اسکار او ریاضات کې مبتلا دی خو چې کله د یو انسان دغه رزق په دې کې د حرامو آمیزش دی که نه دغه انسان الله ته چرې نشي رسېدی لومبۍ خپله لقمه خپله نوړۍ حلاله کوي حلال خوراک کوي او چې حلال خوراک کوي نو دغه حلال د انسان عبادت په دومره نه خو الله تعالی ته به په دې ډېر په آسانۍ سره ورنږدې کېږي چې رزق کې حلال وي او که حرام خوړلی کنه رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وایي د انسان په بدن کې هر غوښه چې د حرام مال د وجې نه راټوکېدلې ده دغه غوښه به الله د جهنم په اور باندې سوځوي د انسان په بدن کې هر غوښه چې د حرامو د وجې نه ده الله به د جهنم په اور باندې سیزي رونو ګورې یاد ساتئ په خپل بدن کې په خپل بدن دا چې کوم نشونما دا طاقت چې دی دا په حلالو باندې راولئ حلال په خپلم حلال خورئ په خپلو بچو باندې حلال خورئ د حرامو نه ګورې خپل ځان هم وساتئ او خپل بچي هم وساتئ نو لومبۍ خبره دا ده چې خپل ځان باندې دا قید او دا خبره لازمه کوي چې زه به نن نه پس چې څه کوم زه به د حلالو طلب کوم او چې کوم یو انسان د حلالو طلب کوي که نه دغه انسان له الله اسباب او انتظام خود به خود د حلالو برابروي او چې د کوم انسان تصور کېدی چې ارسنګی نو چې ارسنګی نو ګوره یاد ساتئ د دغه انسان بیا د حرامو نه بچ کېدل ډېر ګران کار دی په حتی الوسع به کوشش کوو او د الله نه به سوال کوو چې الله تعالی مونږه د حرامو نه وساته او د حلالو انتظام راله راکړه لهذا په دې حلالو لږو کې به دله الله دومره برکت اچوي هغه ډېر کار به د دې حلالو په لږو کېږي ښه په لږو باندې به الله کوي خو چې حلالي او چې حرامي نو ګوره یاد ساتئ د حرامو هغه برکت زمونږ خلق اکثر وایي زمونږ په رزق کې برکت نشته ګټه وټه ډېره کوو خو برکت پکې نشته نو په حرامو کې ګوره برکت نه ښه حلالو کې الله برکت اچوي لږي به برکت پکې او چې حرامي نو ګوره یاد ساتئ ډېرې به بې برکتۍ انسان په پتم پوه نشي او ارسته نه لاړ شي